मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे खिजा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, खपल वतन आज़ादी यकीनन द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफ ना यो लुई एहसान दे او د दगी नेमत د सुमर लुई नेमत چې دی الله رب العزت आज़ाद वतन مونږ له راکړی، خپل وطن یې راکړی. په دې باندې د الله رب العزت شکریا ادا کول پکار دی. خو آیا مونږ د شکریا طریقه پیژنو چې مونږ دا منعم چا چې په مونږ باندې انعام کړی دی، محسن چې چا په مونږ باندې احسان کړی دی، د هغه الله رب العزت آیا مونږ شکریا ادا کوو؟ او ادا کوو نو په کومه طریقه ادا کوو؟ مونږه لا د اوسه پورې د خوشحالۍ په معنا وهلو نه پوهېږو. زمونږه ذهن کې دا راځي چې یاره خوشحالي دی ته وایي چې ګانې بجانې وغږوه او په هغې باندې ډانسونه وکړه، او یا د دې نه مخکې ور واوړه جو نشه پکې وکړه، او د دې نه لږ مخکې ور واوړه جو داسې وکړه چې ګاډي پکې وځغلوه، یا داسې وکړه چې د موټر سایکلو نه د سلنسر خوله تې وباسه او شور شروع کړه، خلکو ته تکلیف ورسوه، او په موټر سایکلو باندې ریسونه شروع کړه، او الله دې نه کي الله دې نه کي چې بیا خوږ شي، نو یقینا چې خپل کور والا ته هم تکلیف وي، مور او پلار ته هم تکلیف وي، او په خپله د انسان ته هم تکلیف وي، او بیا نورو ته وصیتونه هم کوي چې یاره موټر سایکل ګوره ډېر خطرناک څیز دی. نو آیا خوشحالي دی ته وایي؟ زه نن په دې بازار کې را روان وم، نو ومې کته یو ماشوم په سایکل له پاسه په دې سایکل په دې توله باندې پونکې لګولې دی دا غټ باجا، او خوله پسې راښکته کوي او په خوله باندې وایي مې ماشاءالله بھائی څومره جذبه ده، ماشاءالله د وطن سره څونه محبت دی. آیا که د وطن سره محبت دی چې غټې غټې باجې راوالی او خلکو ته تکلیف ورسوئ، د خلکو دماغ خراب کوي، او خلکو ته داسې چې کوم دی اوازونه وکړي چې د هغو د مخکې نه ډسټرب دي، د مخکې نه دماغ د خلکو په سکون نه دي، په راحت نه دي، او هغو هر سړی بیمار دی، او دا باجې ورته شروع کړي دي. دې دکاندارانو ته هم زما دا خواست دی چې د الله د رضا لپاره دا شیزونه ولې خرڅوئ؟ غټ غټ پونکي پیدا کړي دي، او دغه پونکي به هر سړی وایي، هر ماشوم سره دغه پونکي ورسره دی وایي په زوره زوره باندې. په دې کې مشران دي، په دې کې بیماران دي، په دې کې داسې خلک دی چې د هغوی دماغ دونه برداشت نشي کولی، او هر سړی نن سبا خو حالات داسې دي چې هر سړی ذهني بیمار دی، ذهني پریشانه دی. لیکن مونږ چونکې وطن آزاد شوی دی، الله رحم کړی دی، نو اوس به مونږ خوشحالي مناوو، نو لحاظه دغه پونکي به وهو او په دې طور باندې مونږ خوشحالي مناوو. د خوشحالۍ دا طریقه نه ده. د خوشحالۍ طریقه خو دا ده چې الله رب العزت په تا احسان وکړو، الله رب العزت په تا احسان وکړو، تاله وطن درکو، پکار دی ته الله رب العزت ته لاس چت کا، دعا وکړه چې یا الله ستا لک لک شکر دی، الله رب العزت په دربار کې سجده ولګوه او نفل وکړه د شکرانې چې یا الله ستا شکر دی چې تا مونږ له آزاد وطن نه کړی دی. لیکن مونږ د اوسه پورې ذهني طور ډېر زیات کمزوري یو. مونږ د اوسه پورې د ملک د آزادۍ د جشن مناوهلو طریقه نه ده زده کړې چې جشن څنګه مناوئ. د الله د رضا لپاره دا پونکي د دې وړو نه واخلئ او د خلکو ته به تکلیف مه ورکوئ. او کم دکانداران دي نو هغو ته هم زما دا درخواست دی چې د الله د رضا لپاره دغه یو څیز پکې مه خرڅوئ
مثلا بیج خرڅوئ جنډه خرڅوئ یا ټوپۍ ده یا چې کوم دی داسې بل څه څیز دی خو خیر دی خو دا کوم بیم باجي چې دي نو په دې باندې خلکو ته ډېر زیات تکلیف رسي نو د الله د رضا لپاره دا میسج مخکې خلکو ته فارورډ کړئ چې ټول یې واوري د الله د رضا لپاره دا څیز نه دی پکار الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زما طرف نه ټولو ته د 14 اگست د جشن ازادۍ مبارکي ټولو ته.